پشمت بسلطنت کا کسی کنگروی خالی لاس بولا فنی دنیا روانشی سلیمان پشان بتا گواچی آخرت بطور خاوری بویا بانشی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. دا لالونه سره مرمر دي که دی پاڼې د ګلاب، دا لالونه سره مرمر دي که دی پاڼې د ګلاب، څه ښایسته دي لامبېدلې خپلو وینو کې شباب. چې له سر او ماله تیر شي دیدن هله د جانان کړي، په سرو وینو چې خړوب کړي دوی شجر د انقلاب. مینه عشق او محبت ټول مودت ته کله رسی، مینه عشق او محبت ټول مودت ته کله رسی، ګرد مینې چې قربان شي مودت جوړ شي اسباب. قدرمنو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د هدایت لار پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو. په دې پروګرام کې موږ سره لکه د نور کله پشان ګډون کوي خپل درون او قدرمن ملما مولانا سید علی عارف الحسینی. راځي چې په سر کې هغې ته په خیر علي وایو، بیا به د پروګرام معرفي کوو. مولانا صاحب السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وعلیکم السلام ورحمت الله. څنګه مولانا صاحب تاسو خو صحت مو ښه دی؟ ډېره مننه ستاسو. قدرمنو کتونکو دا پروګرام د هدایت لار هغه پروګرام دی چې په دې کې موږ ځینې هغه حدیثونه یا هغه اعتراضات چې کوم د کتونکو لخوا په موږ باندې شوي یا ځینې نیوکې چې د کتونکو لخوا موږ ته ځینې پوښتنې رالیږلې شوي د هغې ځوابونه تاسو ته وړاندې کوو. ځینې داسې حدیثونه دي چې هغې په مفهوم باندې موږ صحیح نه پوهیږو، نه مولانا صاحب نه پوښتنه کوو او هغوی زموږ راهنمایي کوي، لاره راته ښایي چې په دې حدیث کې موږ څه وکړو او د دې حدیث صحیح معنا څه ده. همدارنګ ځینې مطالب دي دیني مطالب چې هغه موږ ته ګونګ دي، نه پوهیږو پې چې آیا دا امکان لري دا خبره چې دین کې به داسې شوي که امکان نه لري، نو هغې پوښتنه هم موږ د مولانا صاحب نه کوو، دې راته حل لاره ښیي. نو تاسو موږ سره اوسئ انشاءالله چې ځینې داسې واقعې یا ځینې داسې پیښې چې شوي یا ځینې داسې حدیثونه چې هغه تاسو ته مشکل وي تاسو ته به هم دغې حل لاره معلومه شي. دا پروګرام دې ټیم نیغ په نیغه د فیسبوک نه او زموږ د اپلیکیشن نه د هادي ټي وي 6 نمبر چینل 6 نمبر چینل او همدارنګ زموږ د ویب سایټ نه او د ډش نه نیغ په نیغه د یاسټ نه تاسو ته خپرېږي. کم کسان چې موږ په یاسټ باندې ګوري یا زموږ ویب سایټ ګوري یا فیسبوک ګوري نه هغې موږ سره اړیکه نیولی شي چې کوم لاندې نمبر ورکړی شوی دی په دې باندې موږ سره رابطه کوی شي، هم رانه پوښتنې کولی شي او هم خپل نظرونه موږ ته رالیږلی شي، هم په لیکلې بڼه هم په غږ کې او هم په ټلیفون چې نیغ په نیغه موږ ته په واتساپ باندې ټلیګرام باندې او همدارنګ ایمو باندې زنګ وهلی شي. راځئ چې ورشو مولانا صاحب ته او یوه نوې پوښتنه ترې وکړو او د هغې ځواب ته غوږ شو. مولانا صاحب په سر کې یو ځل بیا ستاسو مننه کوم چې تاسو تشریف راوړو، خپل قیمتي وخت مو موږ ته راکړه. یوه پوښتنه چې ډېره زیاته کیږي عام طور باندې او څو ځلې شوې ده، دغې ټي وي له لارې هم ځینې ځوابونه ورکړی شوي دي، خو که خوښه مې په هغې باندې به لږه نوره رڼا هم واچو. هغه پوښتنه دا ده چې امام علي علیه الصلاة والسلام چې کله ظاهري خلافت ته ورسېد او خلکو هغه سره بیعت وکړ، نه په هغې وخت کې هغوی ځینو اصحابو سره جنګ وکړ او د خلافت په مسلې باندې ځینې جنګونه وشو. نه دې ځای کې اعتراض او سوال چې کوم سوال کوونکی دی هغه دا پوښتنه کړې ده چې امام علی علیه الصلاة والسلام اول خلیفه سره او دویم خلیفه سره د خلافت په دې مسلې باندې جنګ ولې نه دی کړی، د دې علت او سبب څه دی؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین واللعن علی اعدائهم اجمعین. د دې پوښتنې مختلف جوابونه ورکړي شوي دي او په دې باره کې تفصیل سره کتابونه لیکل شوي دي او تاریخي څېړنه ډېره شوې ده. هر یو کس
د یو منظر نه د دې جواب ورکړی دی. هغه جوابونه ځنه په خپل ځای کې صحیح دي، خو ځنه جوابونه اهل بیت سلام الله علیهم او په خپله نفس نفیس امیر المؤمنین علی ابن ابي طالب علیه السلام فرمایلی دی ولې ما دغو کسانو سره جنگ ونه کړلو، حالانکه خلافت واکمني زما حق وه او نورو کسانو حق پکې نه و، دا زموږ حق و. یعنی امام علی علیه الصلاة والسلام نم هغه زمانه کې پوښتنه شوې ده او هغې جواب ورکړی او ځنه وجوهات هغوی ښیلي دي. یوه وجه مونږ په مخکې پروګرام کې ذکر کړله، اوس ځنه وجوهات دي، خو دغه زه عرض کوم چې دغه کوم وجوهات دي دا په فلسفه کې چې وایي علت تامه، دا علت تامه نه دی، یعنی ټوله وجه دغه نه دی چې اهل بیت سلام الله علیهم کوم فرمایلی دي. ځنو وجوهاتو ته هغوی اشاره کړي دي او ځنو ته اشاره نه دی کړي، او ځنه د اسرارو نه دی چې ځنو خلکو ته ذکر کړي دي، بلکې ځنه داسې جوابونه هم دي چې ځنه هغه روایت مطابق چې ان کلامنا صعب مستصعب، زمونږ کلام زمونږ خبرې درنه شونه دي، هر څوک هغوی باندې ایمان نه راوړي مګر پیغمبران او رسولان او فرښتې او هغه مؤمن چې د هغه زړه خدای ایمان لپاره امتحان او آزمایش کړی. جی بالکل د هغې په خبرو باندې پوهېدل هم سخت دی، او لکه تاسو دا خبره وکړه کیدای شي ځینو کتونکو ته واضحه نه وي چې علت تامه څه ته وایي که نه، اواز وکړه که ټوله وجه لکه د اور بلیدو دپاره یو لرګی دی، یو هوا ده او یو مثلا د هغې لرګي وچونه ده که نه، چې دا ټول یو ځای شي نو اور بلیږي. ټول وجوهات دغه نه دي چې مونږ بیانو یا مونږ ته نه دي رسیدلي، هغوی فرمایلی دي، خو احادیث چونکې ډېر ضایع شوي دي له بده مرغه ځنه حدیثونه خلکو نه دي پرېښلي چې مونږ ته راورسېږي، سوځول شوي دي یا څه لیکلي نه دي شوي، نو دا ځنه وجوهات. او دې نه علاوه مهمه خبره هم دغه دی چې کم کسان چې خپل ایمان کې د ایمان اعلی او اوچتې درجې ته رسیدلی وي، هغوی اهل بیت سلام الله علیهم باندې دومره عقیده وي، دومره ایمان ور باندې راوړی وي چې کم یو کار چې اهل بیت سلام الله علیهم کوي هغه په باره کې به پوښتنه نه کوي. لکه خدای په باره کې ویلي شوي دي، البته اهل بیت خدایان نه دي، تشبیه لپاره عرض کوم چې الله په باره کې ویلي شوي دي چې هغه نه پوښتنه نه کېږي. اهل بیت سلام الله علیهم څه له وجې نه کړي دي؟ اول خو دغه دی چې مونږ نه یو خبر، قطعا یقینا څه حکمت او وجه پکې وه، ګټه پکې وه، خو اوس ځنه کسان دغه خبره نه مني، څه وجوهات بیان شوي دي. راځو کتاب شریف احتجاج طبرسی کې نقل شوي دي او په نورو ځینو کتابونو کې دغه مضمون ذکر شوی دی. زه الفاظ د کتاب شریف احتجاج ذکر کوم او دغه ټول احادیث یو ځای کې چې راجمع شوي دي په کتاب شریف بحار الانوار کې په 29 جلد کې صفحه 419 نه شروع شوی دی. احتجاج طبرسی کې وایي چې خطب امیر المؤمنین علی ابن ابي طالب علیه السلام خود په کوفه کې یو خطبه ولوستله. کله چې آخري کلام ته راورسېدل نو وی فرمایل انی الاول الناس بالناس، خلکو باندې خلافت او واکمنۍ لپاره ټولو نه پرته ټولو نه زیات زه حقدار یم، دغه خلافت دغه واکمنۍ زما حق دی. ما زلت مظلوما، زه همیشه تل د تله مظلوم یم، همیشه مظلوم یم منذ قبض رسول الله، کله چې رسول اکرم صلی الله علیه و آله وفات شولو نو زه مظلوم یم. فقام الاشعث بن قیس، اشعث بن قیس کندی را پاڅېدل. اشعث بن قیس کندی د خوارجو مشر
او د امیر المؤمنین علی ابن ابي طالب علیه السلام شهادت کې د دلاسو قطام کما یوه ښځه وه هغې دا تشویق کړې وه او کم د امیر المؤمنین علیه السلام قاتل و عبدالرحمن بن ملجم مرادي هغه سره هم دې مرسته کړې وه. لور یې جعده د دې امام حسن مجتبی علیه السلام قاتله وه او زوی محمد ابن اشعث د سید الشهدا حسین ابن علی علیه السلام په شهادت کې لاس و. یو داسې خاندان یو د شجره خبیثه وه. فقام اشعث فقال یا امیر المؤمنین، امیر المؤمنین علیه السلام ته وویل چې کله نه چې ته راغلی یې عراق ته نو هر وخت ته دغه وایي چې انی لاولی الناس بالناس، واکمنه خلافت زما حق ده، یعنی زه ټول نه اولا ټول نه اولا، او ته همیشه وایي چې ما زلت مظلوما، همیشه زه مظلوم و د پیغمبر وفات نه وروسته. دا خبرې خو همیشه دغه خبرې کوي. ولما ولی تیم و عدی، او کله چې تیمی او عدوی ته واکمنۍ ورسېدله. تیمی او عدوی نه مراد خلیفه اول او خلیفه دوم ده، ځکه چې یو د تیم بني تیم قبیلې نه او بل د عدي قبیلې نه. وایي چې کله هغوی ته خلافت را ورسېدل، الا ضربت بسیفک دون ظلامتک، ولې د هغوی پر ضد توره ورونه بسل، هغوی سره د جنګ ولې ونه کړلو؟ دې لپاره چې خپل حق ورنه واخلي. یعنی سوال یې وکړل چې یوه خوا ته وایي چې دغه واکمنۍ زما حق دی، او بلې خوا خلیفه اول و دوم سره ته مقابله او جنگ ونه کړلو، دا څرنګه خبره ده؟ فقال له امیر المؤمنین یا ابن الخماره قد قلت قولا، تا یوه خبره وکړله او زه تا ته اوس ځواب درکوم. والله ما منعني الجبن ولا کراهیة الموت، داسه ما خلیفه اول او دوم او د ځای کې خو دریم پکې نه دی ذکر شوی دی، خو هغه هم دغه وجه دی، هغوی مقابله کې ما جنګ ونه کړل. د دې وجه ما منعني الجبن، ما ته جبن یعنی ویره ډار خوف، هغه کسان چې جنگ نه کوي، جنگ نه یریږي، هغه کسان یو خوی دی چې ځنه کسان یریږي، ویرندوی کسان، ډرن کسان چې موږ ورته وایي. چې زه البته خوف او جبن کې فرق دی. ځنه وختي هر یو کس یو کار نه کوي خوف نه، هغه ضروري نه دی چې هغه پس جبان وي ډرن وي. وایي چې ډار له وجې نه چې زه ډریدلم یریدلم جنگ نه، ځکه مو توره ونه بسله، دا خبره نشته. یعنی دغه نه دی چې زه ځان باندې ډریدلم دې کبله ما هغوی سره جنګ ونه کړل. ولا کراهیة الموت، او دې له وجې نه ما هغوی سره جنگ نه دی پرېښلی چې کراهیة الموت مرګ مې زخت و، مرګ مریدلم مکروه و، کراهت یعنی بدی میشوه، زخت وی وشینه نفرت وی. دی له وجې نه و چې نوې چا څوک وایي چې علي ابن ابي طالب علیه السلام که جنگ کړی وی، نو په دې جنگ کې به علي ابن ابي طالب علیه السلام شهید شوی و، قتل به شوی و. مرګ نه خو زه نه ویرېږم، مرګ مې سخت نه دی. امیر المؤمنین علیه السلام په نهج البلاغه کې فرمایي چې د ابو طالب زوی مرګ سره ډیر آشنا دی، مرګ نه څرنګه ویریږي. امیر المؤمنین علیه السلام هغه شجاعت، هغه د هغه بهادری او بیا مرګ نه ویره، هغه ممکن نه دی، دا نه جمع کیږي سره. وایي چې دې له وجې نه و چې زه ډارن وم یا مرګ مې زخت و. ولا منعني ذلك الا، دا چې زه جنګ ته راونه وتلم، خلیفه اول او دوم سره مې جنګ ونه کړلو، د دې وجه څه دی؟ مانع جوړ شولو، خنډ جوړ شولو ما لپاره څه؟ عهد اخي،
زما ورور ما سره یو عهد ما یعنی یو سفارش کړو ماته هغه ورور مسوک دی ورور نه مراد رسول محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم. لکه چې د اخی ټکی ولې استعمالیږي ورور ټکی ځکه استعمالوي چې پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله کله اصحاب خپل منځ کې یو بل سره ورور ټکلو دیني وړونه یو بل ته ټکلو دا اخوت چې کومه صيغه مواخات چې ورته وایي مواخات اخوت چې ورته وایي نو هر یو کس ځان لپاره یو ورور وټکلو هغه یې ورور شولو امیر المؤمنین علی ابن ابي طالب علیه السلام چې کوم ورور دی او پیغمبر اکرم په خپل و فرمایل او اهل سنت سرچینو کې کتابونو کې د دې ذکر شته دی هغه دغه دی چې زما ورور څوک دی علی ابن ابي طالب علیه السلام د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمایل هذا اخي بار بار هغه دغه اصرار وکولو دی باندې به ټینګار کولو هذا اخي دا زما ورور دی کله چې ورته غږ کوله ولې به چې اخي روره سبحان الله پیغمبر اکرم به همیشه امیر المؤمنین ته ورور نه ویل نو دې ځای کې علی ابن ابي طالب علیه السلام هم چې وایي زما ورور هم دې له کبله وایي چې دوی په منځ کې مواخات وو یعنی دوی خپل منځ کې وړونه شوي وو بلکې دې نه بالاتر دا خو هغه وخت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله چې کله خلکو ته ویل چې ځان لپاره یو ورور وټکوئ هغه وخت پیغمبر اکرم علی ابن ابي طالب علیه السلام ورور وټکلو د خپل ځکه یو عظیم فضیلت دی د هغه ته اشاره ده خو دې نه علاوه دې نه پرته بله خبره چې دې نه عظیم عظمت لري هغه آیه مباهله ده سبحان الله آیه مباهله کې امیر المؤمنین علی ابن ابي طالب علیه السلام څه خطاب ورته شوی دی نفس النبی سبحان الله یعنی انفسنا وانفسکم یعنی ضرور نم نږدې رشته بیا بالاتر یعنی وجود پیغمبر دی یعنی د امیر المؤمنین علیه السلام د نفس یعنی په خپله نفس نبی یعنی په خپله پیغمبر ځان کنه نفس ځان مراد نفس ځان پیغمبر ځان د پیغمبر دا هغه طرف ته اشاره ده اشعث ته وایي چې ما تخپل ورور یعنی محمد مصطفی صلی الله علیه و آله هغه ما ته یو وصیت کړی دی ما ته دا خبره کړې دی خبره نی ما ته خبره کړې دی یا ابو الحسن ان الامه ستغدر بك زما امت زما قوم به ستغدر بك غدر بدل سره کوي غدر یعنی تا به پرېږدي غدر څه ته وایي یعنی غدر پرېښلله غدار چې مونږ وایو که نه فلانی ډېر غدار دی غدر یغدرو یو کس پرېښلله تا به پرېږدي یعنی تا سره به بې وفایي کوي یعنی تا سره به څوک مرسته نه کوي یعنی تا ته څه خلافت ستا حق دی ستا مرسته به پرېږدي ته به بیل تر بیله پاتې شي وتنقض عهدي او دغه امت به کم عهد ما چې کم دی ته ویلي دي چې ولایت او خلافت امامت دغه ټول د علی ابن ابي طالب علیه السلام دی ما چې کم عهد د خلکو ته ما ویلي دي خلک به دغه عهد څه کوي ماتوي تا به پرېږدي وانک مني بمنزله هارون من موسی ته هارون په شانتي موسی سره یعنی کم مقام او منزلت چې هارون موسی سره لرل ته مغه مقام و منزلت ما سره لري یعنی هارون علیه السلام د موسی علیه السلام نائب و یو قسم وزیر و رور و وزیر و آیه شریفه کې وایي چې ما لپاره یو وزیر وټاکه وایي چې ستا وجعل لي وزیرا من اهل هارون اخي فقلت یا رسول الله د ګورې دغه ورور امیر المؤمنین علیه السلام هغو خبرو ته راځي دې ځای کې اشاره وکړه وایي چې ما ته فرمایلي دي چې خلک به تا پرېږدي اوس وایي چې فقلت یا رسول الله فما تعهد الی اذا کان کذلک وایي چې فما تعهد الی
نو بیا ما ته څه سفارش کوي چې کله دغه کار وشي؟ ما سره څه پیمان لري، ما سره څه تړون لري ما سره ژمنه څه کوي چې کله خلک ما پرېږدوي غداري را سره وکړي زه څه وکړم؟ فقال ان وجدت اعوانا، کچرې اعوان یعنی مرستیال، هغه څوک چې مدد در سره وکړي مرسته در سره وکړي، کچرې مرستیال لري مرستیال دې وموندل او فبادر الیهم وجاهدهم، هغوی سره بیړه وکړه، هغه کسان ځان سره کا وجاهدهم او دې سره مقابله وکړه. که څوک در سره وي ملګري در سره وي نو دغو کسانو سره مقابله وکړه. وان لم تجد اعوانا، که مرستې والا څوک در سره نه وي، څوک دې ونه موندل، څوک در سره ملګري نشته دي، بې یارو مددګار پاتې شي، فکف یدک، لاس ونیسه، یعنی بیا حرکت مکو، مقابله مکو. ګوره پیغمبر ورته فرمایلی دي، پیغمبر ورته فرمایلی دي چې یا علی که چا در سره مرسته کوله نو پاسېږه دغو کسانو په خلاف، او که خلکو بیل تر بیله پرېښلې بې یارو مددګار پاتې شي فکف یدک، لاس ونیسه، یعنی هیڅ مه کوه، مقابله ونه کې. حد وحقن دمک، خپله وینه د محفوظه وساته، حتی تلحق بی مظلومت، تر دا چې ما سره ملاقات وکړي مظلومیت حل کړي، یعنی تر دا چې څو پورې ته ما ته راورسېږي وفات نه وي شوی، چا خلکو نه لاس ونیسه. فلما توفي رسول الله، خو په دې ځای کې امیر المؤمنین علیه السلام وایي چې ما ته پیغمبر اکرم فرمایلی دي چې که څوک در سره نه وي نو جنګ مه کوه. خو ما سره څوک نو، ما سره څوک نو، دا ادامه کې فرمایي وایي چې فلما توفي رسول الله، کله رسول الله صلی الله علیه و آله وفات شو، اشتغلت بدفنه، زه د پیغمبر اکرم دفنولو کې مشغول شوم. خو خپله فرمایي امیر المؤمنین علی ابن ابي طالب علیه السلام چې کله ورنه پوښتنه وشوله یا علی خلق ثقیفې کې راټول شوي وو دې دپاره چې واکمن او خلیفه د وټکي، خلیفه خپل ځان دپاره معلوم کی، نو ته به راغلی وې که نه؟ ته به ثقیفې ته راغلی وې، هغې جرګې ته به ته هم راغلی وې. هغې کې به دې ویلي چې یاره زه خو اول نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم مقرر کړی، جرګې کې به دې خبره کړې وه، نو ته ولې جرګې ته رانغلی؟ امیر المؤمنین علی ابن ابي طالب علیه السلام ورته عجیب جواب ورکوي، ورته فرمایي چې ما پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله بې غسل و بې کفنو پرېښلی وی، راغلی وی دې پسې چې ما ته د واکمني میلاو شي، خلافت میلاو شي. نستجیر بالله من ذلک، یعنی اوسه پورې اشرف المخلوقات، ګورې اول مخلوقات نو، ظاهري طور باندې خلقت نو شوي، دغه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله له وجې نه ټول مخلوقات پیدا شوي، اشرف المخلوقات دی، هغه په شان ته نه څوک راغلی دی نه به راشي. هغه اوس وفات شوی دی، تازه وفات شوی دی، زه هغه بې غسل و بې کفن و بې ګوره پرېږدوم، راشم مشغول شم چې واکمني خلافت زما حق دی. یعنی دمره پیغمبر اکرم اهمیت نه لري. ګورې ستا یو محترم عزتمن پلار ورور یا څوک مړ شي نو ته چا سره خبرې هم نه کوي. بالکل همداسې ده، یعنی سړی جرګې ته خود پرېږده چې خپل خپلوانو ته هم صحیح نه وروځي. بالکل یعنی غیر مسلمانان کافران به سبا مونږ ته پیغور وکي چې او تاسو خو پیغمبر مو بې غسل و بې کفنه پرېښلل او په خپل منځ کې په حکومت کې د حکومت چوکۍ باندې تاسو نښت شروع کړل، په جنګونو شوې. آیا ما پیغمبر بې غسل و بې کفنه مو پرېښلی وی راغلی وی تاسو سره؟ وایي چې دا په بل ځای کې وایي اشتغلت بدفنه، زه مشغول شوم دفن کې، والفراغ من شأني تر دا چې زه فارغ شم. ثم آلیت یمینا، وایي چې بیا ما قسم وخوړل چې زه به
ابا په مټ باندې نه اچوم مګر منزل لپاره تر دا چې قرآن دې جمع کړم قرآن دې راټول کړم فقل ففعلت ما دغه کار وکړل ثم اخذت بيدي فاطمه وابن ابني الحسن والحسين وایي چې صدیقه کبرا سیدة النساء العالمین فاطمه الزهرا سلام الله علیها او حسن و حسین مې لاس نه راواخیستل ونیولل ثم درت على اهل بدر و اهل السابقه د بدر خلکو یعنی په جنگ بدر کې چا څه ګډون کړی و چې بدریون به ورته ویل بدریون و اهل السابقه او چا څه په اسلام کې سابقه زیاته و هغوی ته زه کورو ته ورغلم فناشدتهم حقي هغوی ته مې ویل چې ما دغه حق دی ودعوتهم الى نصري ما هغوی ته ویل چې راشو ما سره مرسته وکړي هغوی ته مې بلنه ورکړل چې ما سره د مرسته وکړي فما اجابني منهم الا 4 رهط 4 کسانو نه علاوه چا ما سره مرسته ونه کړله څوک سلمان و عمار والمقداد و ابو ذر څوک هغه کسان هغه سلمان محمدی و ابو ذر غفاری و عمار یاسر و مقداد ابن اسود و دغه کسانو نه علاوه ټول خلکو زه پرېښللم وذهب من كنت اعتقد بهم على دين الله من اهل بيتي ټول زه پرېښللم خو دې ځای کې امیر المؤمنین علیه السلام وجه دغه بیانوي چې ما جنگ ځکه ونه کړلو چې ما سره مرستیال مدد کوونکي څوک نه وو ځکه ما دوی ته هیڅ ونه ویل حق زما و ما ته پیغمبر فرمایلی دی یوه مقدم پیغمبر فرمایلی دی چې هغه وخت جنگ وکړه چې کله خلق در سره وي یوه مقدمه بله مقدمه ما سره څوک نو ما خپل هڅه وکړله څوک راسره نه نتیجه څه ده نتیجه دغه دی باخلو څه دې وجې نه ما جنگ پرېښللو څه نه څوک راسره نه و او پیغمبر ما ته ویلي چې جنگ به خلکو سره نه کوي مولانا صاحب ډېرې ښکلې خبرې مو وکړې او ډېرې په زړه پورې خبرې مو وکړې انشاءالله کتونکو به ترنه ګټه اخیستې وي که خوښه مو وي دغه ځای کې وړه غوندې دمه کوو د مینه بعد بیا راګرځو پروګرام ته قدرمنو کتونکو موږ سره اوسئ پروګرام ادامه لري که د پروګرام په هکله مو ځینې پوښتنې ذهن ته راځي یا څه اعتراض وي نو هغه موږ ته په لاندیني ایمیل باندې او چې کوم لاندې نمبر ورکړی شوی دی په دې باندې موږ ته هغه پوښتنه رالیږلی شي او موږ ته ټلیفون هم کولی شي وړه غوندې دمه کوو د مینه بعد بیا راګرځو وفقري وفاقتي وأنت مناجاتي الخفية تسمع إلهي وخلاني وحزني لدى العسال واليوس أفزع إلهي جلت وجمت خطيئتي فعفوك عن ذنب. قدرمنو کتونکو د وقفې نه بعد بیا ستاسو هرکلی کوو پروګرام د موږ سره د هدایت لار او مولانا صاحب موږ سره تشریف فرما دی مولانا سید علي عارف الحسیني د وقفې نه مخکې مولانا صاحب ډېرې ښکلې خبرې وکړې او چې کومه پوښتنه موږ کړې وه د هغې څه نه څه ځواب موږ ته ترلاسه شو بلکې تر ډېر حده پورې خو غواړو چې هم هغې ځواب ته ادامه ورکړي په دې هکله که ستاسو څه پوښتنې وي نه لاندې چې کوم نمبر ورکړی شوی دی د واتساپ او ایمو او ټلیګرام له لارې موږ سره اړیکه نیولی شئ موږ نه پوښتنې کولی شئ او همدارنګ موږ ته خپل وایس پیغام هم رالیږلی شئ دا وخت دا پروګرام تاسو د فیسبوک له لارې زموږ د اپ د لارې چې هادي ټي وي 6 نمبر چینل دی او همدارنګ زموږ د ویب سایټ له لارې او د ډش د لارې دا پروګرام تاسو ته وړاندې کیږي
په دې پروګرام کې یو پوښتنه وشوه په لومبۍ برخه کې او هغه پوښتنه زه یو پیر بیا تکراروم چې مولانا صاحب ته ورشو بیا ته جواب ورو. هغه پوښتنه دا و چې امام علي علیه الصلاۃ والسلام په خپل دور حکومت کې یعنی چې کله هغه په ظاهره خلیفہ شو نو ځینې اصحابو سره جنگونه وکړو خو دا اعتراض په خپل ځای پاتې شو چې هغه ولې اول خلیفہ او دویم خلیفہ سره یا دریم خلیفہ سره د خلافت لپاره جنگ ونه کړ په داسې حال کې چې زموږ دعوه دا ده چې امام علي علیه الصلاۃ والسلام زیات د خلیفہ شونه حق لرل او پیغمبر صلی الله علیه و سلم هغه خلیفہ معین کړو نه بل څوک نه جنگونه ولې ونه کړ د خپل حق لپاره. مولانا صاحب جواب ورکړ راځي چې بیا هم هغې ته ورشو او مخکې جواب ته نه ورو. جی مولانا صاحب تاسو چې کوم جواب ویل هغه واقعا ډېر ښکلی جواب دی چې امام علي علیه الصلاۃ والسلام په خپله د دې جواب ویلی دی چې کله اشعث ابن قیس کندي هغه ته نه پوښتنه وکړه چې امام علیه السلام به زه مظلوم یم د پیغمبر صلی الله علیه و سلم د وفات نه بعد دی ور باندې اعتراض وکړ اشعث ابن قیس کندي چې ته همیشه دا وایې. نو بیا امام علي علیه الصلاۃ والسلام د هغې په جواب کې ځینې خبرې وکړې چې یو خبره دا وه چې زه په هغې عهد باندې او هغه ژمنې باندې ولاړ یم چې رسول الله صلی الله علیه و سلم سره مې کړې وه چې هغې ما ته فرمایلي چې زما نه بعد به تا نه خلک مخ واړوي تا به یوازې پرېږدي. نو که بیا دې ملګري وموندل خو د دې خلکو په خلاف قیام وکړه ودرېږه او که ودې نه موندل نو بیا لاس دې ونیسه او صبر وکړه. امام علي علیه الصلاۃ والسلام چونکې ملګري ونه موندل کسان ورسره نو هغوی صبر وکړه او امام علي علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې ما سره څلورو کسان نه علاوه نور څوک نشو پاتې چې هغه عمار او سلمان او ابوذر او مقداد چې دا کسان سره پاتې شنو. نو که خوښه مو دغه جواب ته ادامه ورکړئ. دې شانته روایت چې موږ بیان کړلو جی مختلف الفاظ سره نتیجه همدغه ورنه راخستی شي چې امیر المؤمنین علی ابن ابي طالب علیه السلام دی وجنه دغه خلکو سره جنگ ونه کړل چې امیر المؤمنین علی ابن ابي طالب علیه السلام سره مرستیال مرستې کوونکي مددګار نه و بیل تر بیل. یو بل روایت هم دې ځای کې امالی شیخ توسی کې دی جندب ابن عبد الله وایي چې دخلت على امیر المؤمنین وقد بویع لعثمان ابن عفان. په هغه وخت چې کله دریم خلیفہ عثمان ابن عفان سره خلکو بیعت وکړل هغه وخت زه امیر المؤمنین علیه السلام ته ناوتلم کور کې هر ځای کې وي فوجدته مطرقا كئيبا هغه مې وکتل چې سر یې ټیټ کړی دی او ډېر غمګین دی. فقلت له ما أصابك جعلت فداك من قومك. ما ورنه پوښتنه وکړله تا نه زه قربان شمه ستا قوم تا سره څه وکړل یعنې ولې خلکو تا سره بیعت ونه کړل او عثمان ابن عفان سره یې بیعت وکړل دا څه چل وشول. فقال صبر جمیل. امیر المؤمنین علی ابن ابي طالب علیه السلام ویل چې زه صبر کوم او دې ځای کې بهترین کار صبر کول دی. فقلت سبحان الله والله انك لصبور. سبحان الله خدای باندې مقسم دی چې ته ډېر صبرناک کس یې ډېر زیات صبر دی کوي چې دغه خلافت ستا حق دی. پیغمبر دمرا حدیثونه فرمایلی دي سلو زرو نه زیاتو کسانو په حضور کې غدیر په مقام کې من كنت مولا فعلی مولاه فرمایلی دي او نور حدیثونه او بیا هم خلق تا سره بیعت نه کوي تا پرېږدي ته اوس هم صبر کوي. تعجب وکړل والله خدای باندې مې قسم دی چې ته خو ډېر صبرناک کس یې ډېر صبر دی کوي. قال فماذا اصنع څه وکړم یعنی زه څه وکړم ته څه وایې ماته یعنې ته څه مشوره راکړې چې څه وکړم یا په دې معنا کې څه خو بس دین علاوه بله لاره نشته دی هر دوه معنا کې ممکنه دی. قلتو پوښتنه مې چې کله وکړله قلتو ما وایي چې خو زه څه وکړم ستا په نظر کې زه څه وکړم قلتو ما ورته ویل یعنی جندب ابن
عبد الله دوی اه ما ورته وویل تقوم في الناس په خلکو منځ کې پاسېږه اه وتدعوهم الى نفسك خلق د ځان طرف ته راوبله اه یعنی خلکو ته وایي چې راشي او تا سره بیعت وکي تا سره مرسته وکي وتخبرهم خلکو ته دغه خبر ورکه انك اولى بالنبي ته نورنا زیات نږدې پیغمبر سره وبالفضل او نورنا زیات فضائل او فضیلتونه لري او په اسلام کې سابقه ټولونه زیاته لري اه ورته وایي چې ته پیغمبر اکرم ما په بری کې څه فرمایلی دي چې ټولونه نږدې پیغمبر ته ځم یعنی مقصد دغه دی چې خپل هغه شونه چې کم پیغمبر فرمایلی دي او کم حقایق دي دغه خلکو ته وښایي چې دغه خلافت زما حق دی اه وتسألهم النصر او خلکو نه وغواړه چې مرسته وکړي الا هؤلاء المتظاهرین علیک هغه کسان چې تا پر ضد پاسېدلي دي هغوی په خلاف تا سره مرسته وکړي فإن اجابك جندب وایي فإن اجابك 10 من 100 که سلو کسانو نه لس کسان تا خبره ومني اه تا سره مرسته وکړي جواب درکړي تعالی او شددت بالعشرة على 100 دغه لسو کسانو سره په سلو کسانو باندې حمله وکړه هله ور باندې وکړه جنگ ور سره وکړه فإن دانوا لك كان ذلك ما احببت نو که دغو خلکو ته ماته میلاو شي او ستا خبره ومني نو ته خپل مقصد ته ورسېدلې خلافت ته به هم ورسېږي وإن ابوا قاتلهم دغه کسان یعنی د سل کسان چې تا سره لس مرستیال دي دوی دغه سل کسان ستا خبره ونه مني جنگ ور سره وکړه فإن ظهرت عليهم کچری ته دوی باندې غالب شي فهو سلطان الله الذي اتاه نبيه نکم تک چې کله بری شي دوی باندې ته کامیاب شي او دې ماته ورته ملاوي شي شکست ملاوي شي نو تا ته به هغه خلافت او سلطنت ملاوي شي چې پیغمبر اکرم تا ته تر کړی دی وكنت اولى به منهم ټول ان اولا بهتر خلافت لپاره ته یعنی ته زیات حقدار یې دې سره جنگ وکړه اه دا مشوره ورکړه چې تاسو سره خو کلس کسان هم ډیر دي دغه لس کسان چې کله تاسو مرسته وکي نو که دغه نورو خلکو عوام کله ستا مرستیال وګوري ستا خبره ومني خو سمه ده کني جنگ وکړه جنگ کې که تا ته کامیابي او بریالیتوب ملاو شوله نو ته به خلافت ورسیږي وإن قتلت او که په دې لارې کې ته شهید شي قتلت ان شاء الله شهيدا تبه شهيد وي وكنت اولى بالعذر عند الله ستا عذر ټولونه زیاته به قبول ده لانك زکه احق بميراث رسول الله زکه چې ټولونه زیات حق د پیغمبر میراث کې میراث نه مراد دغه خلافت ټولونه زیات حقدار دی فقال امير المؤمنين لاني کم شانته چې عام خلکو ذهن کې چې کومه مشورې دي همدغه مشوره ورته جندب هم ورکړه وایي چې پاسېږه خلکو سره مقابله وکړه او د خپل حق اعلان وکړه که تاسو سره څوک مرګري شو خو بس د دې په خلاف جهاد وکړه او یعنی که کامیاب شي خو اسیم ستا حق دی او که کامیاب نشي خو شهید بشي که امیر المؤمنین علیه السلام ورته وایي اتراه یا جندب کان یبایعنی 10 من 100 جندب نے پختنه وکړه چې یا جندب سلو کسانو نه لس کسان به ما سره بیعت وکي یعنی ته ګوري چې دا لس کسان پکې شته لس کسان شته دي چې ما سره بیعت وکي او بیا ما مرسته وکي داسې څه شته دي جندب وایي چې ارجو ذلک زما هیله هم دغه ده یعنی شته دي داسې کسان هر یو کس هم دغه خبره کوي یعنی ممکنه ده چې زمونږ محترم کتونکي هم وایي چې دومره لس کسان څه دي په زرګونو کسان به امیر المؤمنین سره ولاړو بیعت به کړی نو جندب نه پوښتنه وکړه چې ستا په نظر کې لس کسان شته دي که نشته هغه چې ولې نشته دي فقال امیر المؤمنین علیه السلام فرمایي
لکنی لا ارجو وایي چې نه زه دغه هیله نه لرم. یعنې ما ته پته دی داسې کسان نشته دي چې ما سره بیعت وکړي او پاسېږي دغو کسانو په مقابلې کې ما سره جنگ کې ما سره مرسته وکړي. ولا من كل 100 اثنان، من كل 100 هر سلو کسانو نه 2 کسان هم ما سره نشته دي. لکه موږ د عامې ژبې کې چې وایو کتونکو ته که نه، یعنې ته خو 10% یا دی، یعنې لسمه برخه که نه په سلو کې لسم، او زه وایي 2% هم اطمینان نه لرم، یعنې 2 کسانو باندې مې اطمینان نه لرم چې په سلو کې 2 کسان درسره شي. خو دغه خبره ډېره عجیبه ده. جی یعنې یقینا زمونږ کتونکي به په حدیث تکذیب نه کوي، نه وایي چې دروغ دی، خو زړه کې نشي منلی. ډېر کسان وایي دا څرنګه کیدای شي چې علي بن ابي طالب علیه السلام سره 2 کسان هم نه وي. دغه خبره مونږ مخکې کوم حدیث هم بیان کړلو. په مخکې حدیث کې څه وفرمایل؟ احتجاج کې وایي چې ما سره صرف 4 کسان، جی مقداد، عمار، ابو ذر و سلمان. ما سره صرف 4 کسان. په دې وخت کې په کله عثمان ابن عفان زمانه راغله، په دې وخت کې سلمان وفات شوی و، ځکه چې سلمان محمدي د 2یم خلیفه عمر ابن خطاب په زمانه کې د مدائن والی و، او په مدائن کې چې عراق کې مدائن یو ښار دی په هغه کې وفات شوی و، والی و، قبر اوس هم په مدائن کې دی. ابو ذر غفاری ژوندی و په عثمان زمانه کې، ابو ذر غفاری و، مقداد او عمار. چې دغو خلکو کې هر 100 کسانو کې 2 کسان ما سره نشته دي. یعنی تو عرض وکړه دې ځای کې تفصیلا تاریخي څېړنې شته دي چې آیا دغه خبره تاریخي حقایقو مطابق دی که تاریخي حقایقو مطابق نه دی؟ جواب دغه دی بالکل د تاریخي پس منظر کې دغه خبره حقیقت دی، ځکه چې امیر المؤمنین علی ابن ابي طالب علیه السلام د سقیفي جرګې نه وروسته فوراً د سقیفي مسئلې کې خلکو ته اصحابو ته وفرمایل، کورو ته لاړلو، په هغه حدیث کې هم موږ بیان کړلو، خلکو ته وفرمایل چې راشي ما سره د بیعت وکړي. خلکو ورته وویل چې اوس خو یو امیر شته دی، اوس یو خلیفه سره خلکو بیعت وکړلو، نو موږ څنګه 2یم کس سره د بیعت وکړو؟ یعنی دا کومه مشوره چې دی د عثمان په زمانه کې ورکوله جندب ابن عبدالله، نه دغه مشوره هغه وخت ازمایلې و یو پیره بالکل کور ته تللی دی او دروازې والی دی او مرسته یې غوښتې ده، او خلکو ورته وویل چې مخکې به راغلی وي که نه، او یعنی چې اول خلیفه سره بیعت نه شوی ته به د اول خلیفه بیعت نه مخکې به راغلی. مونږ عرض وکړلو چې امیر المؤمنین علیه السلام ورته ځواب کې ویل خلکو ته چې ما پیغمبر بې غسل و بې کفنه پرېښلی وی، زه ګرځېدلی په بیعتو پسې او پیغمبر هیڅ چا نه دفنولو. دا خو هغه شاعر څه ویلي دي چې اصحابو پیغمبر هم دې شان ته پرېښللو، بې غسل و بې کفن یې پرېښلل. خو دغه خو امیر المؤمنین دغه کار هیڅ کله نه کوي. امیر المؤمنین علیه السلام ته خلافت ته واکمنۍ ته رسېدله مقصد نه دغه نه اوس ولو د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله جنازه په ځمکې باندې پرېښلې ده، نه د هغه دفن کوونکی شته دی، نه غسل ورکوونکی شته دی، همداسې پرېږدي. د امیر المؤمنین دغه کار نه کوي. خو دغه پس دغه خبره که تاسو پوښتنه وکړئ څوک ذهن کې راځي چې دا څرنګه کیدای شي چې امیر المؤمنین سره مرستې ولا څوک نه و مرستیال نه و، او دغه حقیقت دی. سقیفه نه وروسته ټولو پرېښللو، هېڅوک ورسره نه و. وسأخبرك، اوس امیر المؤمنین علیه السلام فرمایي وسأخبرك من أين ذلك، زه به تا ته وایم چې د دې وجه څه دی چې خلک 10 کسان هم سلو کې ما سره نشته، د دې علت وجه تا ته وښیم څه دی.   انما ينظر الناس الى قريش،                                                                                               انما ينظر الناس الى قريش،
ټول مسلمانان چاته ګوري؟ قریش. قریشو ته. قریش یو عزت لرلو، یو احترام لرلو، اوسه پورې احترام لري. په مکې ښار کې کم خلک وو هغو خو ټول قریشي نه وو کنه. قریش په مکې کې یوه قبیله ده. وایي چې د قریش کومه قبیله ده خلک هغوی ته سترګې غړوي. وان قریشا یقول، قریش وایي چې ان آل محمد یرون لهم فضلا علی سایر قریش. آل محمد خپل ځان لپاره یو فضیلت قائل دي نورو قریشو په نسبت. یعنی د قریش نظر دغه دی چې آل محمد ځان ته یو فضیلت ګڼي چې هغه فضیلت نورو ته قائل نه دي. یعنی نو ځان خلکو نه افضل ګڼي، نورو قریشو نه افضل ګڼي. دا حقیقت هم دی. بالکل. بنی هاشم په بنی هاشم کو جاو، نور قریشی کو جاو. بنی هاشم عظمت لري، پیغمبر د هغو ستاینه کړې ده. نو وایي چې بنی هاشم بنی هاشم او آل محمد چې کوم دي هغوی ځان نورو قریشو نه اوچت ګڼي. وانهم اولیاء هذا الامر، او هغوی عقیده دغه دی د آل محمد څخه د دې امر یعنی د خلافت حقداري یوازې مغوی دي دون غیرهم من قریش. قریش کې نور خلق حق د خلافت نه لري. د پیغمبر فرمایلی دي چې خلیفہ به څوک وي، خلیفہ به اهل بیت نه وي. وانهم ان ولوه، او قریش دغه وایي چې که دغه خلافت اهل بیت ته آل محمد ته ورسیږي لم یخرج منهم هذا السلطان الى احد ابدا. نو دغه خلافت د واکمنۍ به آل محمد دی کور نه علاوه بل چرته نزي. ومتى كان في غيرهم تداولوه بينهم، او کبل چا لاس تلار شي نو بل نور کسان خپل لاس خپل منځ کې به لاس په لاس کوي. اهل بیت ته کدا خلافت ورسیږي هغه بچارته نه ور کوي. والله لا تدفعوا الينا هذا سلطان قريش ابدا. امیر المؤمنین وایي چې امدې لکه بله قریش دغه خلافت مونږ ته هیڅ کله لاس کې نه راکوي، مونږ ته نه حواله کوي. که چېرې مونږ ته حواله که بیا ورته دا یقین دی چې زمونږ د کورنۍ وځي نه دې وجې نه مونږ ته نه حواله کوي. فقلت له، جندب وایي ما امیر المؤمنین پوښتنه وکړه خلکو ته دغه خبره وکم او خلکو ته وایم چې ستا مرستې ته راشي. فقال جندب، یا جندب اوس وخت نه دی. جندب وایي چې کله عراق ته زه لاړلم، کله مڅ د امیر المؤمنین فضیلت خلکو ته بیانولی نو خلکو به زه منې کولم، چې ولې د علي فضایل بیانوي. نو چې کله ولید ته دغه خبره ورسېدله ما پسې یو کس راواستول او ما ته وویل چې د علي فضایل کې به خبرې نه کوي او زه یې بندي کړلم. دغه خبرې څه لپاره جندب وکړه؟ جندب وایي چې یعنی اخري کې دغه وایي چې زه ورسېدلم اخر کې چې د امیر المؤمنین دغه خبره رښتیا دی. یعنی که زه هر څومره د امیر المؤمنین فضائل خلکو ته بیان کم خلک نه مني. پس دی حدیث خلاصه دغه شوله. امیر المؤمنین علیه السلام فرمایي زه ځکه پسون نه کوم، زه ځکه دغو خلکو سره جنګ نه کوم چې دغه خلک ما سره بیعت نه کوي، ما سره مرسته نه کوي او زما لاس کې لاس نه ږدي کنه. او وجه څه دی؟ وجه دغه دی چې قریش هیڅ کله دغه خبره نه مني چې آل محمد صلی الله علیه و آله ته خلافت او واکمني را ورسیږي. هغوی دینه خبر دي چې کدا واکمني اهل بیت ته راشي نو بیا بل چاته نه ځي. او دا حقیقت هم دی ځکه چې پیغمبر فرمایلی دی چې دغه امامت او خلافت د آل محمد حق دی تر قیامت ورځې پورې. او قریش دغه کار نه کوي، قریش مونږ ته دغه خلافت نه پرېږدي. نو پس دغه شوله چې امیر المؤمنین علیه السلام خلکو سره جنګ ځکه نه دی کړی چې امیر المؤمنین سره مدد کوونکی او مرستیال څوک نه و. مولانا صاحب ډېرې ښکلې خبرې او په زړه پورې خبرې تاسو وکړې او د پروګرام په دې دویمې برخې کې دغه دویم حدیث چې کوم تاسو د امالي شیخ توسی نه نقل کړ او جندب ابن عبدالله چې کومه پوښتنه کړې وه د امام علی علیه السلام نو هغوی چې ورته کوم جواب فرمایلی واقعا دې ته که موږ وګورو نو واقعا قانع کوونکی دی، انسان پرې پوهېږي او بسنه په کولی شي. خو که واقعا هغه د تاریخ مطالعه ولري، صحیح طریقې سره په تاریخ باندې خبر وي، د اصلي سرچینو نه تاریخ مطالعه کړي. نه مننه مو کوم
الله تاسو له روغ صحت درک او الله تاسو خلره چې بیا هم راشه او موږ سره په دې پروګرام کې ګډون وکړي او تاسو له بیاناتو ګټه ډېره مننه کوم. قدرمنو کتونکو تاسو هم یو نړۍ مننه کوم چې د پروګرام تر پای پورې موږ سره وي. ان شاء الله چې د پروګرام نه موږ ګټه اخیستې وي. د پروګرام په حق لکه بیا هم ځنې پوښتنې وي نو دا پروګرام په فیسبوک کې هم پروت دی، تاسو یې کتلی شئ، بیا د سر نه هم کتلی شئ. که ځنه پوښتنه وي نو هغه موږ ته رالیږلی شئ. زموږ چې کوم لاندې نمبر په سکرین باندې تیریږي هر وخت هغې نمبر ته تاسو په واتساپ، ټلیګرام، ایمو باندې رابطه کولی شئ او کوم جیمیل چې هم زموږ د پروګرامونو چلیږي په سکرین باندې په هغې باندې هم رابطه کولی شئ. په لوی الله مسپارم. د الله په امان. د زړه سترګې د غفلت په خوب شوې پټې په دې خیال چې ما به عمر جاویداد شي